محترم ورونو، شعبان میاشت شروع ده. دا هغه میاشت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په دغه میاشت کې دعاګانې کړې. رجب او د شعبان په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. خدای پاکا مقتا پر رجب او په شعبان کې برکت واچي او موږ په خیر او عافیت سره د رمضان میاشت ته ورسه. دا هغه میاشت چې نبی علیه الصلاة والسلام به د رمضان د میاشت نه ماسوا زیاتې روزې په دغه میاشت کې نیولې. روایاتو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به د رمضان د میاشت نه پرته چې زیاتې روزې په کومه میاشت کې نیولې هغه به د شعبان والا میاشت. او یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د شعبان د 15 تاریخ نه وروسته د روزو نه منع فرمایلی ده چې د 15 ورځو د شعبان نه وروسته د مسلمانان روزې نه نیسي. علما د حکمت او د وجه بیانوي چې وجه دا ده چې یو مسلمان د رمضان المبارک د میاشتې لپاره تیاری وکړي، دی صحتمند سي، دی تندرست سي، ځکه یوه میاشت را روانه ده مسلسل به دی روزې نیسي چې په دغه میاشت کې د ده په جسم کې طاقت پیدا سي، قدرت پیدا سي، هغه صلاحیت کې پیدا سي چې دی دغه د یوه میاشت روزې مسلسل ونیسي. لیکن د اخیری 15 ورځو نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ترغیب ورکړی دی چې په دغو 15 ورځو کې روزې نیسئ. دا هغه د برکت والا میاشت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په دغه میاشت کې د رمضان المبارک د میاشتې لپاره تیاری کاوه. نو هر مسلمان ته پکار دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقې باندې دی تګ وکړي، د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې روان سي او د رمضان د میاشتې لپاره دی په دغه میاشت کې تیاری وکړي، د خپلې زندگی شیډول تیار کړي، د خپلې زندگی د تیرولو چې دغه رمضان المبارک والا میاشت به زه په کومه طریقه سره تیروم، کوم د زندگی مصروفیات دي هغه په دغه میاشت کې دی مختصر کی او دی سر ته ورسوي چې د رمضان په میاشت کې د الله رب العزت عبادت ته ځان خلاص کی او اکثر اوقات د الله رب العزت په عبادت کې تیر کی، تلاوت کې تیر کی، نوافلو کې تیر کی، استغفار او د نبی علیه الصلاة والسلام لپاره درود وایي په دغه میاشت کې. نو دغه د شعبان والا میاشت دغه د تیاری لپاره ده چې د رمضان د میاشتې سړی په دې کې تیاری وکړي. نو دا د شعبان والا میاشت شروع ده، باید هر مسلمان د رمضان لپاره د دې میاشتې کې دی تیاری وکړي.